وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی نبی اسلام ته مونږ ډیر مینت وکړو د الله رسول دا کپڑے زړی دي وی یو صحابیه رااله وی اطاعت د نبی اسلام یو صحابیه رااله وی د الله رسول دا کپڑے ډیر زړی دي د الله رسول کپڑے ډیر زړی دي یو کورته در نه جوړم نو نبی اسلام د هغه محبت ته وی او جوړ کړ توجه وړم ډیر دي او جوړ کړ دا صحابیه لړ جی کورته جوړ کړه واپس راغی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته کورته داسې ونیوله د الله رسول څنګه ده نبی اسلام چې د هغه محبت ته وکتل نو ورته وی ستا مخ کې اچوم نه چې تی ویني د الله رسول د ما د پاره د نیکبختۍ خبره چې دا تاسو واچو زه تاسو ته ګورم وای نبی اسلام دن نه ورغی کورته واچول چې بار رنګوت هغه صحابیه د خلینو الفاظ نه ورتل لیکن د خوشاله نه پسترګو باندې اوخ کې بيدې د ما محترم د الله رسول د ما د پردار سعادت خبره چې هغه به کوم خوش قسمته انساني چې د هغه کپڑے او د هغه مال د محمد رسول الله په بدن باندې زما محترم نو زه یو جمله هغه کوم خوش قسمته انساني چې د هغه د سنت د محمد رسول الله په خپل مخ باندې سجو کړی د ما محترم اوس توجه کوه زما د مقتدیان دي بیا تاسو نو وعدم اخلم او تاسو ته ويم ک تاسو په حق مسلمانان یو د قادیانیانو مشابه نه ما سره تاسو نن یو وعده وکړي چې زه د محمد رسول الله په حق باندې امتی ما ته پته د زما اعمال ډیر کمزوري دي د ما محترم زما اعمال ډیر کمزوري دي ته خپل ځان ته په باطن کې تصور وکړه خپل ځان ته چې یاره زما اعمال څنګه دي په ظاهر خو ما تصویر اغشتي د ما محترم په ظاهر مې دا پټکی والي دي په ظاهر جی ما کورته اچولې ده په ظاهر جی ستا د مخ قرآن کې ناسب لیکن زما خلوت والی زندگی ډیره توره او بده ده جی زما بده زندگی ده زما توره زندگی تیریږي زما محترم لیکن د شفاعت یو ذریعہ ده چې آد محمد رسول الله کته تاسو ته یو خبر وکم چې په دنیا کې زما پیغمبر تانه مخ اړول شي او ته په قیامت کې لړ شي حوض کوثر باندې محمد رسول الله ناسي جامون خپل امت ته تقسیمي او تا ګیره خړېلی ورشي نو تاسو خیال محمد رسول الله بدن مخ ناړي د ما محترم ابا کوم بدبخت انساني چې په حوض کوثر باندې د نبوت د لاسونو جام ملاویږي زما محترم او زما پیغمبر ته انکار وکړي چې نه در کوم نه مړه تا زما د پاره دا ګیرن تا دا کو د ځنې قرباني نشو ورکول د ځنې تا به زما د پاره نور قرباني سور کړو زما محترم وی اغا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوټه واچوله ډیر هغه صحابیه په جړه جړه باندې کورته لاړه وی عبدالرحمن ابن عوف تاسو ته یو خبره کوم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ داسې صحابي دی چې په مالداروالي کې په مدینه منوره کې په 1 نمبر مالدار صحابي دی او یو بل ناشنا خبره کوم د 10 مبشرو صحابه نه 10 مبشره لس هغه صحابي دی چې نبی اسلام ته د زبان نبوت نه او د دست نبوت نه ته د جنت ټیکټ زما پیغمبر په ایڈوانسو کې ورکړی دی زما محترم اوس هغه عبدالرحمن ابن عوف نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته وي د الله رسول ډیر ښکلی ښکار دی کورته کې دا نه ویم چې دا کورته کې ښکلی ښکاري د الله رسول دا کورته ستا په وجه باندې ښکلی ښکاري کېږي ډېر صفتونه یې شروع کړه یو انسان چې ستا صفت کې څه دی خیال دی اوس حاجي صاحب چې ما ته وایي چې یاره استاد دا واسکټ ته ډېر ښه اچولی زه پوه شم چې جی حاجي صاحب زما واسکټ تاړولې ده تاسو پوه شئ په مسله باندې حاجي صاحب زما واسکټ تاړولې ده عبدالرحمن ابن عوف څه وایي د الله رسول ډېره ښکلې خو ده نبي اسلام ورته څه دی خیال دی چې تاله رقم د الله رسول دا زما لپاره د خوشقسمتۍ خبره نه چې باندې راکړي وی نبی اسلام د بدن نه کورته وستا عبدالرحمن ابن عوف ته ورکړه عبدالرحمن ابن عوف کورته راونیوله سینې پسې جمع کړه صحابو سیر ته کچې دا د څه چلو کو دا خو نبی اسلام نه ډېره په محبت راغلی او تا د نبی اسلام دا کپڑے اونیلې دي چې شلېدلې دي تا د نبی اسلام دا کپڑے کورته اونیلې دي چې ټوټې پکې لګېدلې دي تا د محمد رسول الله دا کپڑے اونیلې دي چې د ډېرو زمانو نه دا یو کورته محمد رسول الله په جسم اطهر جسم نبوت والا باندې اچولې تا ته دا نه ښکاري عبدالرحمن ابن عوف وایي ما ته ښکاره کېږي دا لیکن ما سره د شفاعت لپاره څه سبب نشته وایي زه کور والا ته اعلان کوم ستاسو څه خیال دی چې دا کورته زه اچوم زه کور والا ته اعلان کوم ای زما اهل و خاندان والا زه چې وفات کېږم په دا کورته کې به ما عبدالرحمن ابن عوف له کفن نه کوي څه پته لګي زما رب عبدالرحمن ابن عوف په دا کورته باندې مغفرت وکړي ټول څوک سره سبحان الله وایي چې هغه 10 مبشره صحابه دي د ما محترم چې الله ول ټیکټونه د محمد رسول الله په لاسو باندې په ایڈوانس کې ورکړي هغه د شفاعت لپاره داسې زونه کتل ګیره خو د هغه وو د ما محترم ګیره خو د هغه وو لیکن هغه ځان له نور دغه کتل چې د نبی اسلام مبارک شفاعت مونږ ته څنګه حاصل شي د ما محترم نو زه مدام مکرمه معززه میاش په مونږ باندې تیر شو دا د دې لپاره چې دا یو د ما محترم دا یو ټریننګ دی چې تمام کال ته ځان دغه رنګي د ګنا نه بچ کې تمام کال ته ځان د حرامو نه بچ کې تمام کال ته ځان د
دوکونه بچ کې د ما محترم نبی صلی الله علیه مبارک او فرمای من اکل طیبا درې سيزونه نبی صلی الله معیار جنت وګرځول نبی صلی الله علیه مبارک او فرمای من اکل طیبا چا چې حلال رزق وخوړه او دویم نمبر ورپسې فرمای چې وعمل فی سنت او زما په سنت باندې عمل وکړه چې دا سنت دی د ما محترم وعمل فی سنت زما په دا سنت باندې عمل وکړه او نبی صلی الله فرمای وامنه الناس بوائقه او خلق د شر نه محفوظ نو نبی صلی الله د زبان نبوت نه اعلان وکړ چې دخل الجنه زما رب د جنت ته دنه کې ټول څوک سره سبحان الله ویل او دا درې سيزونه معیار جنت وګرځیدل نبی رسول الله فرمایي من اکل طیبا هغه انسان چې حلال رزق یې وخوړ دویم نمبر وعمل فی سنت زما په سنت عمل وکړ او دریم نمبر وامن الناس بوائقه او خلق د شر او د نقصان نه محفوظ دخل الجنه ز محمد رسول الله په ایڈوانس کې ټیکټ ورکوم چې دا جنت دی د ما محترم نو اوس ته ګوره دا درې سيزونه ما کې شته الحمدلله مونږ ته پته موږ مسلمانان او ما ته د خپل مقتدیانو پته چې چاته ضرر و نقصان نه رسي الحمدلله ما ته د خپل مقتدیانو پته چې حرام نه خوري حلال خوري الحمدلله لیکن یو کار شته داسې مقتدیان شته چې ګیري خوري سنت باندې عمل نشته دا یو کمی دا پوره کا څوک چې دا یو کمی پوره کوم شبیره بشیره لاس اوچت کا قربان بیا وځخ کار کېږم ځکه آینده جوبه کې بیا وې بلېږي د کوم کسانو چې ګیري نه لاس اوچت کې د ما محترم چې زه به آینده نه پس ګیره پرېږدم انشاءالله انشاءالله سم د څوک داسې لاسونه دواړه لاسونه اوچت کېږي عایشه ښکاره کې عایشه ته لاس نه چې اوچت وړې ګردن سټ په څنګه اوچت کې د نبي رسول الله دپاره ماشاءالله سبحان ما ټول لیدی جي ما ټول دې ان شاء الله الرحمن دا غیر یا خو تاسو جوات بدلوي دوه کار بکیږي یا به ګیرې پرېږدئ او یا به جوات بدلوي خو ځکه بیا هم څه نه مزه الله دې موږ ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين الحمد لله رب العالمین دعا وکړي الله ما دا چې څه ووایي د یو کسان واورېدل خدای موږ ټول له پې د عمل کولو توفیق راکړي الله موږ په حقیقت کې د محمد رسول الله امتیان او غلامان خدای وګرځي الله د تمام امت محمدیه مغفرت خدای وکړي څوک وفات شوي دي الله قبر د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي الله په جنتونو کې ورته اعلی مقام نصیب کې زمون اکثر مرګري بیماران دي خدای په سفر کې دي خدای بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې الله شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې په دا مجلس کې داسې سکوناست چې زړونو کې څه شری حاجات الله د خپل در نه پوره کې الله د خپل در نه پوره کې چاته څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل د قدرت باندې ختم کې سو قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه خدای او ساته الله تمام امت محمدیه د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو خچرو هسپتالونو نه خدای مونږ او ساته او په وخت ځن کدلم دا کلمه په جبر او ټول شوق سره و چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله سلام